أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم. ددی سورت نوم چې دا سورت حامیم دخان ده. د مخشنه تسوی دي چې الله رب العالمین جل جلاله و امن واله په دغه شی او سورتنا ذکر کوي د هر سورت په اول سر شي حامیم لفظ ذکر شو ده. دغه ته آل حوامیم لشي یا حامیم لشي. دغه سورتنا د هر سورت سره بیا رب العالمین جل جلاله و امن واله د حمیم سره یو بل لفظ ذکر کوي. دغه شی د پاره چې به د دغه سورت پته ولګي چې دا پلوکای سورت ده. لکه مخکې سورتونه سورت شورا، سورت زخرف، سورت مؤمن و غیره تصور. دغه رنګه دغه سورت دخان ده. دخان ویل شي لګیتا. د قیامت تعالی د یو غټه علامه راوړو ده. الله پاک دې موږ ته څه تدور وي. داغه ته دخان ولا شي هغه دخان ذکر په دغه سورات شدا په دغه سبق شي ان شاء الله ولادي ذکر کېږي. د دغه مناسبت دی وجنه د سورات نوم چې د سورات دخان ده. دغه سورات چې د اتفاق مفسرین سره مکی سورات ده. د هجرت د مخه په مقام باندې ماشینه ده. رب العالمین جل جلاله و امن واله په دغه سورت شي هغه مضامین ذکر کوي چې کوم سورت زخرف شي تصویر. په دا اول سر شي الله رب العالمین جل جلاله و امن واله قرآن کریم باندې قسم کوي. وګورئ تاسو ته د قرآن کریم قانون معلوم ده چې رب العالمین قرآن کریم شي په کوم شي قسم کوي. دا هغه قسم چې دا هغه د دغه شي دلیل ده. رب العالمین جل جلاله و امن واله قرآن کریم باندې قسم کوي. والکتاب المبین رب العالمین فرمایي چې مو دا قسم په کتاب باندې چاډر وځي چې قرآن کریم ده. انا انزلناه فی لیلة مبارکه. رب العالمین فرمایي چې دا سورت دا قرآن کریم مونږ د کړه د پیوا مبارکه شپه د فی لیلة مبارکه چې دا په داسې اختلاف ته علما وی دا. حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت عبدالله ابن عمر وغیرہ وغیرہ کبیر صحابه کرام چې دي اکثر صحابه دا فرمایي چې دغه شپې نه مراد شپه د لیلة القدر چې رب العالمین جل جلاله و امن واله د لیلة القدر په شپه باندې ټول قرآن کریم د لوح محفوظ د غوال اسمون ته چې دغه بیت العزت ویل شي. رب العالمین ټول قرآن کریم په یو ځای نازل کړي. چې کوم کول قرآن کریم ته دی لیدل په دا کول باندې په رمضان شي لیلة القدر شپه چې دا د 25م په شپه وه. 23م چې تیر شي وګاته په 25مې نو په دا شپه باندې لیلة القدر وه. دغه په ټول رمضان شي ګرځي کله یوه شپه کله بله شپه کله بله شپه. نو په دغه شپه باندې رب العالمین قرآن کریم نازل کړی دی. او دغه مذهب د دغه صحابه کرام چې دي دا قرآن کریم سره ثابت ده. انا انزلناه فی لیلة القدر سورت قدر شي رب العالمین تصریح کړی دی چې قرآن کریم چې دا دامیزه په لیلة القدر په شپه باندې نازل کړی ده. خو د حضرت اکرم رضی الله تعالی عنہ د دغه صحابه کرامو نه روایت ده. دغه مفسرین فرمایي چې دغه شپه نه مراد د شعبان شب برات د چې تیرس لا په دغه میاشت دغه بلې میاشت په 15 شپه شب برات ویل شي چې تاسو هغه تفصیلی بیان کړل. د شب برات متعلق چې فضایل ذکر شوي دي تاسو تقریبا ډېر اوریدلي دي په ډېر احادیث شروع دي. د شب برات شپه چې
العالمین جل جلالہ امن والہ دے شاب برت پشوا بندے دے حیات و دے رمضین دے رزق و دے زندگی دے ٹولے زندگی دے حالات تقسیم پدا شوا بندے کی شو دوڑے رب العالمین پدا شوا بندے ملائکے تا حوالا اس گوری کس وقت دے دغش بنا لائلتو دا شاب برات مراد بھی بدے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ دو دا کول چدا پشاب برات مندقو بالکل وزن روایت شرق اللہ دل سعید ہو وچکیم صحابہ کرام فرمائی چھے دغش بنا دے لائلت القدر شاب برات دو نو دغا تطبیق نشکی مشکل و تفسیر روح المانی شے تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ تبارک تعالی تفسیر روح المانی و تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبی ہم دغ روایت الخصہ رب العالمین جل جلالہ و امنا والہ قرآن کریم دے لیلت القدر پشپا بندے دیندہ و دے شاب بارت پشپا بندے رب العالمین جل جلالہ و امنا والہ دا نظام ندلائی دا دغه ترتیب جوړ کې رب العالمین حواله کوي ملائکه ته د لیلۃ القدر پشپا ترتیب جوړ شي د شاب بارات پشپا باندې چې مثال دا تړای پیدا کېږي دا وی مړېږي دا وی دارزم پوری دا وی عزت می دا وی ذلت می دا وی سفر کوي دا وی دا کوي دا وی ټول کولی سب چې دا پداش باندې رب العالمین ترتیب ورکو یو خو شو دې دوړه نه رب العالمین څنګه په आवाज سره ته وایي شوی د باندې ادم د پیدوش نو مقصد ترتیب ټول شو هم ملائکه ته پداش په حواله کوي نو ترتیب جوړ شي چې ملائکه ته ور کوي بیا اوی د لیلۃ القدر پشپا باندې دا بلان تحقیق چې متوسطات علماء ډېر تحقیق کړی دا شاب بارات په خپل ډېر قیمتي شپه ده چې رب العالمین جل جلاله و امن والہ چې څوک دې بیرست غاډي بشي به دغه والا سنو شعبان پشپا میاشت ولایلۃ القدر شپه خو تاسو ټول ته مونږ ده ان شاء الله العظیم دغه تفصیلی بیان بیا راوي دسے بجیبے ساور وی چاہاں د لیلۃ القدر شپه خدای دې بیرو تو سے بلکې ټول مسلمانانو ته د خدای نصیب یو مسلمان د خدای بهرمن دی وی لیلۃ القدر شپه صاحب چې تملاو شي درې باندې اتیا کله صاحب ملاو شي درې باندې اتیا کله بیرو تو سے لیلۃ القدر شپه درې باندې اتیا کله دار سړي درسته چې په درې باندې اتیا کله شي ته باندې لیلۃ القدر شي بیرو ته خدای شپه ته او بیا کله عمر د خپل الله دې ډېر کام پیلوي آگا دے پیدایش نہ ہوسا دے بلوغ نہ بات کو بھی اکھان بھی کرنا میں کو پتا نہ کبھی خمیزو تو سے پتا سوچ نہ کرنا کہ یو سڑائی دا دی چلائی لیلۃ القدر شما لاش کرنا بھی دا پر دا متصا و پر عبادت بھی دے خدا دے خلقتا چاہ آر کل میں بھی خدا آر کل میں دول سے گرون نہ دی گوری ہے میرو تو سے گرون لیدر سے گرون نہ دی رمضان سے تب بندی کوا ہر اشپا کټول شپه یې کو څنګه درې دی الله رب العالمین عبادت کوا سوال سے تو اخر سے ستر وخت پاس راځي کېږي نو سبو جامع مده کوشش کوي چړای ستر وخت دې تړای کوشش کوي مقصدان کوشش کوي واسه چې ترکیب کوي واسه کله تړای دې کړ تلاوت کوي یعنی شامل د واسه نه چې ټول شپه لیلۃ القدر د شپې سو په ملوي ګورې دا خبره دې مینو ته سده چې لیلۃ القدر سال امانه لیلۃ القدر شپه علامه چې دی دایمه وته 4 دي دا د هر څه 4 دي لیلۃ القدر شپه شته داشتا چې دا د خلک شته په لیلۃ القدر په شپه چې هغه په خپل سترګې باندې په وشه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدل دا چې دا مو ته وکی دا د 4 دي په دا شپه باندې هر څه په سجدا پروت دی اس کے موت آر سے ہوتی تو چلے جماعت رنگ پریتا ہے تو موت سے کئی طرف کئی بھی کسوے نہیں ادا پریتا ہے ادا نمت آر سے نہیں آر سے نہیں بھی مالا میں ماں بڑی ہے عبادت بڑی ہے لیلۃ القدر شپه مې لوي دی چې سړی چې څنګه کوشش کوي چې الله دې لیلۃ القدر په شپه باندې الله پاک په نیت باندې الله پاک دې درکړي ثواب ملوي هغه خبره ده چې دا شپه شه فضول ګناه ده فضول 4 ده نو به زه مساو دیانه ده نو چې مسله ده دا شپه مې لاو چې ګناه 4 ده نو
رب العالمین فرمایي چې قرآن کریم مې نازل کړی دی د لایلې په یوه شپه چې د شپه ډېره مبارکه ده انا كنا منذرین رب العالمین فرمایي چې موږ په دغه شپه باندې چې ورته ویونکي د هر شي دی د پیغام رسوونکي خلک ته دا رسایي ملایکې ته چې دا دغه سړی دا شی دی دغه سړی دا شی فيها يفرق كل امر حكيم د هر امر حکیم چې دا په دغه ورځ باندې جدا جدا کېږي eso بدار زمدي سره مسله ليلة القدر شپه باندې یا د شب برات په شپه باندې نام دې راغلی چې دا په دا ورځ باندې د خلک نه جدا کېږي په دا متوا شوی دی لکه موږ ته ډېر وړي موږ ته جدا دي پرېش کوي شرط شته پرېش کوي شرط شته رب العالمین جل جلاله وعمل وله فرمایي امر بالعدنا دا یو امر د دې دې طرف ان كنا مرسلين ورب العالمین فرمایي چې موږ لجد کی د پیغمبري لجد کی د کتاب ویل دا رحمت من ربک دا رحمت لجنب درب نتونه دا انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين د هغه رب د طرف نه چې رب د اسمانه یاد او رب د مدک یاد او د اسمانه او د مدک په څه دي دغه ټول رب دا کچره توسه په دا باندې یقین وی لا اله الا هو نشته لای دی عبادت مگر یو دای دا یو خو یو امید الله رب العالمین په ځان کې ولا کې مړه ولا کې ابراهیم علیه السلام د کفر تر مناظره وا دیو دې چې تورا په دې چې مړه مړه ولا کې ورته دی ولا کې دې چې دا مدیا کوي شي دوا کسونی چې نه کلوز کړی یو نه سره کټ کو یو کلوز کې چې دای نه ځمدای کې یو نه دا چې آپ دا پیش وي چې د په دې په حکم سکستانه نه پیدا کولې او د پړاولې په مقصد نه پیدا دا چې مورا باغ دا چې مشرق طرف ته پیرسر غړي پای په مغرب پیټي پای ما مشرق طرف چې په مغرب پیټي پای ته بارا در چې کړه فبهت الذي كفر چې کوم کافر راهرت په دې جسو رب محمد ته چې پیدا کولو رب دیولا کې امر ولا کې ربكم ورب آبائكم الاولين د تو سره د تو سره پدره چې مقصدی د سوي د حمد الله رب العالمین رب دا فرتقب دا خبره مقصد درسته په سورۃ الزخرف شهر چې مختلف دلایل موجود بیا د خلق د غش انکار کوي کفار انکار کوي په دې مرتو څه نه وسه رب العالمین فرمایي چې پیغمبر اذن مسله او فرتقب ته انتظار کوه یوم تأتی السماء بدخان مبین چې څو وخت ارتاګو کې اسمان په ګرد ظاهر سره دا یو خاص قسم لګای وي په دې شی د علماء کرام اختلاف شته چې دا دخان نه مراد کوم دخان مراد ده یو دخان دا چې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مکه معظمه د خلق د پر بدعا وکړه وی چې الله د مکه معظمه په خلق کې باندې کا خطر ولې چې کیم د عیسی علیه السلام په زمانه شروع کړو په دغه خلق کې ورمن مان شو اره د کوم مان شو هر طرف فرمان شو الله نبی رسول الله تر دې حیدر اسا چې دی ولګي د دلونه دیوالې نه بردوړې پاډي کې باندې په خراب د استل شي ډېر ضرور ځان نه شو ابو سفیان راغی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حالانکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د برداشت دشمن په ځانګه وخت شه چې کوم تکلیف مسلمانانو ته رسیدل او تقریبا 40 کې صحابه کرام شي نشي اېدغه جنگ شي په سلام چې د ابو سفیان ورسته الله پاک په ایمان ورکړل الله پاک ورسته ایمان ورکړل د مسلمان شو دا دغه ابو سفیان جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته راغی او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر ضروري چې په خپل قوم دراهم مقدر خاص ونی او دا وکړه د اقرار یو چې دوی ایمان وروړو به ایمان وروړي مسلمانان دي چې دا کاهت دې نه کړ جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پر رحمت للعالمین یہ کو چې دا حالات نه خبر څه مطلب کوشش فورا الله پاک رسول الله رب العالمین په دې باندې ورمنه نه
رب العالمین د رزق دروازې کلاو کړل خو په دغه وخت کې دغه نگاهي دا دی چې څوک دې سړی د ډېرې سختي د وجې نه خدای دې بیرو در څخه دا تقدیر درویني چې چا دې هغه ته پته لګي چې هغه وخت انتهایی لوړ شي او هر طرف باندې سو تمه او اشاره ده به دا وخت چې کوم طرف ته ته ګورې به ته مسترګې دې نگاهي کېږي نو چا دا ویلي دي چې دغه نگاهي و چې په مقام آدم کې وغله ده د دخان نه مراد دغه نگاهي یو ځل دا قسمه نگاهي په مدینه منوره مدار وکړه یو قسم نگاهي په یو وخت سره وکړه یو قسم یو نگاهي چې څو په بیت الله باندې چا منجني کې استعمال د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه صحابه کرام د زمانه ورسته خبره حجاج بن یوسف د مناسبه منجني د شایو کا یو چې بچو د مثال بچو دا خو چې وګورئ چې زموږ کې په وی په دې دی غاټه کټه دې ورچو د بیا په دې کې لکه دته بچو دا د منجني کې استعمال په بیت الله او شو د بیت الله خدمت ته نقصان ورسېده او چې په بیت الله باندې لګیدې په ټول بیت الله باندې تیار وروغله نیمه غربا په دې کې د بالکل تک تیار جوړ شو او تقریبا دا تیار په ډېره علاقہ باندې و بلکې د روایت شریعت کې په ټول دنیا تیار او بیت الله څخه بالکل نظر لګیدې د داس تیار په کمانه نو چا دا ویل چې دا دخان دې مراد ده په تفسیر ابن کثیر امام کثیر امام المفسر چې دای امام المفسرین ته ویل شي ایک ډېر په سختی سره په دا خبره رات کړه چې دا دخان مراد ده دخان ده وای چې دا منګړ ده کله روایت ده په داسې څه ده اصل دې ده نشته دا چیرې غوړي نو خو دخان مراد ده دخان یو دخان ده حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو ځل دوست ته په خپل کېر باندې پوس لوند صحابه کرام دي صحابه کرام لګیا دي د قیامت علامات سره باندې علامه باندې په دا وخت جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دغه صحابه کرام ته سوال جواب ویچ تر ایک وقت رسوی قیامت نسی چې سیب تیرے لاس عالمی نہیں موجود شدی ہے جناب نبی کریم علیہ السلام نبی علیہ السلام پہلا نبداو تا ذکر پر کہ گیرش درگاہ چه دوبارہ درونو کی دوی یو وقت ترسی چې میرے سنگے دغا دا عام مقبول مطابق چلے جی ویواو رضی دیغ نروسی چې کده ڈیبا شی بار طرف تا ڈیبا شی نو یو شی ورباده بیا راپاس شي بیا دې ورو چې څنګه لکه د لوړ مزدګار دغه نه بعد بیا واپس بیا په خپل بل چلےږي په دغه نه بعد بیدار دې به باندې ایمان وروړي نو ایمان دې کوي او په دغه وخت د خلکو چې هغه ته د ایمان توفیق ملوي ځان راځي دې ورته څه ته راوي دوامه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا دخان وي دا یو خاص قسم نگاهي د اسمان نه وي او دا نگاهي مؤمن او کافر ټول ته رسېږي خو مؤمن ته چې دا نگاهي ورته هغه ته خالي زکام نشي او کافر چې دا هغه د دغلګي نه ډاک شي مکمل اې د پوجي چې سمره سروي دي سمره دیار دي په هر لیار باندې د نگاهي د ناوز دا د قیامت یو علامه الله پاک دې موږ ته سیده وخت نه راځي یو دابۃ الارض د ورشي مخکې ذکر شو د قرآن کریم شو چې بیا راشي یو خاص کې ته د نوار وروسي واوی د خلک سره راغېږي مومن سره ملاوي نه هغه ته اشاره وکړي د مومن په ډټه باندې په سلمان ولیکل شي مومن ولیکل شي کافر سره ملاوي نه هغه ته هغه په ډټه کافر ولیکل شي کافر سلام یاجوج او ماجوج چې دغه تفصیل ته څه مشوره ده کله د انسانانو یو قسم ده او بل عیسی علیه السلام نه دی لیدل دي چې عیسی علیه السلام دنیا تر کې شي دغه تفصیلات څه ډېر ویل ده
پر میں قیامت سے دجال دے ختمولے دے پر اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو دے بل دجال ولا خروج دجال ورتل چې دجال ورولې دنیا ته دا دجال سره د دنیا خزانه دغه ستري می راوړي وي چې دا وخت دی روشي ته د وخت درشي دا وی ته چې د خدای او غیا د بنا خدای دلیل ته پیش کا فورا برام نازل کو فورا مرید راوړي فورا ذکر شناسي فورا د رسول الله رسمي درته په صدقات راوړي لکه د سورې د سره ویو سړی وې د جنو نه انکار وکړي چې دا ټول جنو د ماجدانو د خدای دی وې دا یو لکه چې سړی یې مړ کو چې مړ کو به سړی بیا ځمدای کوتای په جدو سره مړ کی به په جدو سره بیا ځمدای چې ځمدای شي به دا سړی وې چې په څو په نه چې ته خدای دې ته جاري مې نه راځي د جدو په دمو نه آثار چې دا له کارو کې ودان په پړ کې بس بنر د جدو چې دا اته ته مده آثار کیم سړی جماعت ته داخل شي په جماعت شه د جدو آثار کیم سړی جماعت شي وي د جال دروشي نو د جال جدو چې دا آثار نه کوي وای دنیا لشکره ورته راوي ګورې د جال متعلق شي یو روایت چې تقریبا اویا در عالمون او یوسره 70000 عالمون او یوسره چې خالي عالمون دې پرې نوامه وي څه پر باندې الله پاک دې بیرو ته ستاسو لري کنه دایو عظیم امتحان د راته کې بده کنده په امتحان دې پرې کله سره دې علم سره دې چې الله پاک دې بیرو ته محفوظ وبل جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې درې د کښې ځم دین نه کوي یو په مشرق شي یو مغرب شي یو جزیره العرب شي وصید ابن علی بن دی دمر قدر تفصیل ورته ده چې مشرق شي یو مغرب شي یو جزیره العرب شي یو د مشرق شي یو مغرب شي یو په جزیره العرب شي ګوره د جزیره العرب څخه چې دا حضرت عمر سے بھی وہاں پڑا ہوا دی دیکھ رہا صدقم دکی بیا زلزلانو دو کلی اتر قیامت را سوی زلزلانو کو بغیر دیگه زلزلانو چه دکی مده قیامت تی عالمی والا زلزلانو دیگه نماسو بلا زلزلانو دی جدیرت العالم دیگه دا حضرت عمر سے بھی وہاں دی یو خاص قسم ایر کامل عادل تولسی یو غارت دادی دغنه وروسی یې وروسی دا یې دغه خلک په لار روان شي دا خلک څنګه روان شي دا خلک بیګره حجاز طرف ته مکه معظمه مدینه منوره مصر شام علاقې طرف ته چې دا خلک پر غي دوره دې کې مثال به هغه کشپارو شي خلک وی چې یاره خوش آرام کې به سبب دسي دایر بندے وی تر رسل رہی یہ وی دادش پتر ہوئی برادر شش پتر سبا دے چکیلی بے وی بیاو راؤنشی وی خلقان مجبوری راؤنشی دا شدات دادے چطول خلق طول دنیا وی دائی جمع پتر دا دا غیرہ کتب پتر خلق من اللہ پاک قیامت کی کئی و جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائے چی دا لفظ علمی شکل نہیں موجود ہے جب را قیامت نکلی دا قیامت علمی بھی و قیامت دا سیدہ چی موجود شی بھی دا پشتا قیامت کیجی نو دخان چی دا اغا دخان دن مراد دا چی کی پاکر وقت ہے قیامت دا علامات دینا دا اللہ پاک دا میرے کو ستا نروی رب العالمین فرمائی یا غش الناس دا دخان طول خلق کتائی وهذا عذاب علیم اللہ وی چی دا عذاب علیم دردنک عذاب دا چی خدایو دا دردنک عذاب دا چی دا ویسا رب نکشف عدن العذاب ان مؤمن فدر وقت شمیدی ہوئی چی یا اللہ دی بینا دا عذاب درے کہ من مومنونی اللہ رب العالمین فرمائے فعدن لهم الذکرہ یدین دا عذاب درے شی بیا چی دا دی اللہ را ذکر وقد جاءهم رسول مبین فتاکین سر دیتا پیغمبر وغلد چی بلکل ودیخت دا پیغمبری شی شک نستا وثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون رب العالمین فرمائے چی دا بعد بیا امگر دیجی و دیتوی چی دا ہو دا سیو علم دا چی لیوانائی دا نبی علیہ السلام تلیوانائی رب العالمین فرمائے ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائد بیشو دا عذاب دا نظر کولش کی
رب العالمین فرمائے چې میر بیا واپس راتلل کی تاسو دا غضب ته بیا ارتی یوم نبطش البطشة الکبرى رب العالمین فرمائے چې کیما ورته ودی ول شي تاسو باندې ولې لوي سره بطش دیوله ته ویل شي پکړته ویل شي لکه دا پولیس څنګه چې وات کړي ته ولګي الله دا مینو تاسو ته رب العالمین فرمائے چې هغه ورځ باندې تاسو د عذاب ته بیا واپس کیږي چې کیما ورته رب العالمین الله یې پکړي الله یې دی ولوي چې الله پاک خلق نشي ان منتقمون رب العالمین فرمائے چې میر به خدا ورته باندې خلق دې انتقام صحیح بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله اعلم بمراده والکتاب المبین رب العالمین فرمائے چې مودا قسمی په قران کریم باندې داسې قران کریم المبین چا وځختا یعنی داسې کتاب چې داغه هر مضمون چې دا وځختا ان بلچی انزلناه نزل دا قران کریم فی ليله مبارکه پشوا مبارکه سے انا كنا منذرین به دخل قرآن کریم لرا سنو کوین کی دا خلق تولر وی دغه مدازل کړه چې خلق ته قرآن کریم ورته شي فيها يفرق رب العالمین فرمایي چې په دغه شپه یفرق جدا کېږي کل امر هر امر حکیم چې خود حکمت وی هر چا د حکمت ولا امر من عندنا دا امر دل جنب دی ملنا ان ملچی کل نئی مل امر شدین ارض جن کی دغه رحمت ربک اے پیغمبر دا رحمت دل جنب درب دتونا انه بشکد الله پاک دا هو السمیع و دار ودین کدا العلیم و خبردار دا رب السماوات چې رب د اسمانه دا ولا ارض و رب دمدکی دا وما بینهما و دیغ شهید چې په ما باندې دغه شدی ان کنتم موقنین کچر د وسط ته یقین کوي نور به غذات چې د اسمانه او دمدکی او د اسمانه او دمدکی په ما باندې د هر شرم دا کته سے بدای کیږي لا اله الا هو مستلهم دې مگر یو دایدا یو خیدار رب العالمین رب یول کوي او یبیت رب العالمین بڑاول کوي ورب آبائکم دارب دې توسدا ورب آبائکم الاولین ربكم رب دې توسدا ورب آبائکم رب دې دارې دې توسدا الاولین چې مقصدی تر شوی دي بل هم بل کې دي چې په شکل خدا د شخص دي الامر کې دي دې کوي کې دي یعنی دې شخص دي خدا د شخص دي دې کوي کې دي فرتکه به پیغمبر انتظار کوا یوم حق ولدت تات السماء او چرتاو کې اسمان به دخان پنګي سرا داسې لګای مبین چا ډېر صریح وی وضح وی جواب وی یا غشن ناس غیر کوي خلق هذا عذاب الیم رب العالمین فرمایي چې دا عذاب دردناک وی ربنا اے رب دې میرا اکشف عنا لرك دبرنا العذاب دا عذاب ان بلجی مؤمنون مؤمنانی ان لهم الذکر رب العالمین فرمائے چې دی خو ادا کوي چې به ایمان وروړي کې خو چیر د دې لرن صحت وقت جاءهم پتہ کی سره د دې تا رسول پیغمبر داسه پیغمبر مبین چې دا غوړي بالکل صریح او ځخدو ثم تولوا بیا وګرځي انه حدنا وقالوا دی معلم مجنون دا شال چې دی د سړی دا د ودی دی دا یو لونی چې تودا ان بلچی کاشف العذاب رب العالمین فرمایي چې لره وکړو عذاب قلیل اندش کې خو انکم تاسو چې وستا عائد بیا واپس دن کې وستا یوم پداغول باندې دبتشل بدشت رب العالمین فرمایي چې بش پکړو کې البدشت الکبرى پکړ لوی سرا ان منتقمون رب العالمین فرمایي چې پداغول باندې بیر دین انتقام خوشتي کی حضرت ابی هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې کیم سړی د جیبې په شپه یا د جیبې په ورځ باندې سورۃ دخان تلاوت کوي دا تاسو ته چې پرته دا وسه نو رب النبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې موږ ته باندې مخشم شي الله پاک ته سړی کوي دته موږ مبلي څوکا شي سورۃ دخان د جیبې په شپه شیک تلاوت کوي ایسا باندې مخشم شي د دوه ګناین الله رب العالمین معاف دغه یو حدیث جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کیم سړی ته ایمه په شپه د سورۃ دخان همیشه تلاوت کوي دا الله پاک د سړی ته په جنت سکیر ته یو خدای دې موږ ته ستنه دا چې رب العالمین دې یا الله سبحانه و تعالی دې الله پاک په دې کې تاسو یې امر کوي رب العالمین خدا دې موږ خپل دربار شکر رب العالمین خدا دې رمضان دې قرآن کریم دې خطر دې مشغلتي دې مشکتای دې مشتست
دبیر غلطی دبیر تقصیرات یا اللہ پاکا دبیر کبھی بشی معاف فرما یا اللہ دے ٹول امت مدینہ معاف فرما رب العالمین خدا دے رمضان دے قرآن کریم متعلق سمر بتائی بیر دے یا اللہ دے قرآن کریم دے رمضان بخاطر دے بیر اول معاف فرما رب العالمین خدا بیر صلی دے رحم دے کرم معاملہ فرما رب العالمین خدا دے رمضان بخاطر مدے یا اللہ چے تو ودا کری دو چیر رضیونی دا آگونی دا قبلو یا اللہ دیویر دا رجلی تلاوتینا دا ختمینا یا اللہ دا ہر قسم مدد سکس قسم مدد کے یا اللہ پاک یوم مسلمونا محروم آما کے خدا دے ٹولے والا خفقب دربار یا رشو شمین و مندیر و گردوے رب العالمین خدا چے توکی میں ودے کلی دی یا اللہ پاک دے میں ودے مطابق سرا یا اللہ دے کم ملاو فرمے یا اللہ کس مجرین و صحبین بیشتر نصیب فرمے رب العالمین خدا میں جا حضر جمع دارویدین کی کسنے و یا اللہ دے غشتین کے کسنے سمر کسنے غشتن کری یا اللہ پاکا امیزا و ایدیا یا اللہ پاکا دنیا اخری مشکلات مرشدین طلع جگنے پراؤ فرمے رب العالمین خدا مستقبل رضا اخبر دیدار نصیب فرمے یا اللہ بھی مرون دے اہل اسلام جس سمر دی طولی تا شفائی کبلا آجنا نصیب فرمے یا اللہ دے بھی سمر مردکون دی دنیا نتنی یا اللہ دے طولی محبرت نصیب فرمے وصل اللہ تعالی استغفر